د بنو خاوره چې د خپلو مینهناکو خلکو میلمه پالنې او ښکلو رواجونو له وجې پیژندل کیږي، دلته موسیقي او ساز یو خاص ځای لري. په دې سازونو کې یو مهم ساز دی سورنا. سورنا صرف یو ساز نه دی، بلکې دا د خوشحالۍ او رواجونو ژبه ده. په وادونو کې چې کله د ډول او سورنا آوازونه پورته شي، نو ټول ماحول د خوشحالۍ نه ډک شي. ما باختراز نمادو غریولې نه مې تعلق ده. هغې نه بعد دا فن چې مو زده کړه ده، زه په سکول شو د داسې شمېر که چې 7 وي راسه مو سبق ویله ده و زه یا سکول شو چې دا فن مو زده کوو په لګیاو. هغې نه بعد مو بانسري ما اوله زده کړې وه. لکه ښځې کې شم مو بانسري غږ ولیده و هغه سورنا ما غږ ولیده. لکه خپل د ما لګیاو محنت مې کوو که نه، پروګرامونه مې تېرولو. هغې نه بعد چې مو سترګې پسې وغړېدلې بیا مو استاد ونیو. لکه دغه شي ته خامخا استاد نسئ، بې استاده هغه چې دا بې وفا ده که نه، استاد خامخا ورته نسئ. د سیمې خلک وایي چې واده د سورنا او ډول نه بغیر نیمګړی ښکاري، ځکه چې دا زموږ د ثقافت ژوندۍ نښه ده. یو ځایي سورنا وهونکی وایي چې دا یوازې هنر نه، بلکې یو روایت دی چې له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کیږي. چې څوک په استادي لینډ پیړۍ په دغه پښتنه شي داسې خلک شته په میږ باندې سولینه اچېدلي دي که نه، چې لیا راګ پتر نه وکړي که نه، هغې نه بعد لیا سولر نه وغواړي، لیا داسې سړی شته چې راګې سولینه باندې اچولي چې ملکونس راګ ورته وکړه. انشاءالله به میر ورته کړې ده، ورته کړې مې ده. په دې نوي دور کې هم دا ضروري ده چې خپل کلتوري سازونه ژوندي وساتو، ځکه چې دا زموږ د پیژنګلو برخه ده. همدا وجه ده چې سورنا نن هم د بنو د ثقافت نه بېلېدونکې برخه ده، یو داسې آواز چې د خوشحالۍ نښه ده. شاهد خان، سونو FM، بنو.